السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو ملګري کمنټ کړی دی ډاکټر صاحب زما خواهش ډیر وي خو چې هم بستري کوم نو زړه مې ګبراو شي او بیا کار خراب شي. داسې ده چې داسې کنډیشن یا داسې حالات موږ ته په هغې صورت کې راځي چې کله زموږ په پاسټ کې یا په تېر شوي وخت کې بیډ ایکسپیرینس شوي وي. مطلب دا چې موږ د داسې یو حالاتو نه تېر شوي یو چې یاره مطمئن حالات نه وو. زه به دا ووایم چې لکه مطلب په هغه صورت کې دا خلکو ته کېدلی شي چې په کوم صورت کې د چا سره بیډ ایکسپیرینس وي، مطلب خپل چې کوم پارټنر وي هغه سره مطلب د هغه بیډ ایکسپیرینس راغلی وي، نو هغه یره یا هغه فیر د هغې د وجې نه راځي، یا داسې ده که په دې کې زموږ لو سیلف اسټیم چې ورته ویلی شو هغه وشي. عموما داسې وي چې دغه انزایټي یا دغه پرشر بیا موږ ته جوړېږي د هغې د وجې نه چې دا که زه بیا د خپل پارټنر سره میلاویږم دا زه سټسفاید نه کړم نو زه به شرمنده شم یا ایکس وای زیډ داسې قسم حالات موږ ته راځي. نو په دې کې ور ټول نه مخکې موږ له پکار داسې وي چې داسې قسم حالات وي چاته پکار ده چې خپل کوم پارټنر وي هغه ته راسره کښېني راسره ډسکس کړي چې یاره چونکې زما دا کوم پاسټ ایکسپیرینس شوي دي ګوډ نه دي شوي د هغې د وجې نه یو پرشر ما اخیستی دی، هغې باندې هغې سره ډسکشن او هغې نه بعد کې تاسو خپل کانفیډنس لیول لږ بړاو کړئ. دا چې کله کانفیډنس لیول زموږ ډاون شي نو هغې سره موسټلی داسې کېدلی شي. کوشش وکړئ د هومیوپیتھک چند میډیسن درته ښیم چې په دې کنډیشن کې تاسو له پیدا درکولی شي. یو له ټولو نه مخکې تاسو په داسې حالاتو کې چې کله داسې یو حالات وي نو تاسو اکونایټ په 30 کې 15 قطرې د هومیوپیتھک میډیسن دی 3 ټایمه استعمال کړئ 100 ورځې متواتر. دویم اګنیشیا اماره دا 15 قطرې تاسو روزانه د ورځې یو ټایم کې استعمالولی شي، که سهار کې استعمالوئ که غرمه کې استعمالوئ دا استعمالولی شي. د دې نه علاوه تاسو له کوشش دا کوئ چې یاره تاسو که نور داسې څه ابنارملیټیز فزیکل ابنارملیټیز وي جنسي طور څه کمزورتیا وي یا څه مسله وي د هغې دپاره پکار دا دی چې تاسو کوم قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي راسره رجوع کړئ او تاسو ټریټمنټ وکړئ نو انشاءالله ډېره پیدا به درکړي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.